نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 211 رکو نمبر 26 خلاصہ رکو پس داغین لفظی ترجمہ مختصر تفسیر دوی هم مطالبات کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قسم معجزات او دوی نه مخکې چې کوم بنی اسرائیل تیر شو اغوی بم د موسی علیه السلام نه مطالبات کول رب العالمین ورته قسم معجزې ورکړي خو بیا هم دوی سیده نشو او هغه ناکاره صفتونه په قرآن کې بیان شوي دي بیا رب العالمین قسم عذابونه راوستل نو څوک چې بدل کې د نعمت د الله تعالی لره الله به دوی ته سخت عذابونه ورکوي د دنیا حقیقت د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې څنګه دی د دنیا پر اخواله دا دلیل په دې خبره نه دی چې دا کس الله ته نږدې دی او نه دا معیار دی د پاره د رضا الهی دا خلق په یو ملت او په یو دین باندې دوی اختلافات شروع کړه گمراه شو رب العالمین د دوی د اصلاح د پاره او چې اصل دین ورته وخی د انبیو سلسله جاری کړه هغوی به ورته زیری ورکاو يرول به د دوی د ضابطه حیات د پاره ورته کتابونه راولېګل مصارف د صدقې بیان شوی دی چې صدقه بچا ته ورکوي تعاون به د چا سره کوي څوک زیات حقدار دی مسله د قتال فی سبیل الله بیان شوی ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل تپوسو کړه د بنی اسرائیلونه کم آتیناهم سمرا ورکړی دی موږ دوی ته من آیت بینه نخی واضحی معجزی او دا غی باوجود د خپل عقاید اعمال ټیک نکړه او دغه د نبی راتل پیغمبر راتل دا هم یو نخده و من یبدل نعمت الله او چا چې بدل کړو په ناشکرۍ سره نعمت د الله من بعد ما جاءته پس ده غنا چې راغې دوی ته فإن الله پس یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ولده د نعمت شکر ادا کول پکار دي او شکر داده چې دغه نعمت د الله خلاف مې استعمالوه زین للذین کفروا الحیات الدنیا خیسته کړی شوی دا د پاره د کافرانو حیات الدنیا جون د دنیا لذتونه او خوندونه د دنیا ويسخرون من الذين آمنوا او مسخري کوي ټوکی کوي هغه کسانو پسې آمنو چې ایمان راوړې دي دنیا سره مینه کوي مؤمنانو پسې ټوکی کوي والذین اتقوا او هغه کسان چې متقیان دي تقوا اختیار کړي د ځان د الله د نافرمانی نه او د ګناه نه بچ ساتي فوقهم اوچت بوی د دوینا یوم القیامت پورزی د قیامت باندې والله یرزق الله رزق ورکوي من یشاء چال رچی خوخشی بغیر حساب بحساب خدا معیار درزا د الهی نه دی یره څوک دی مالدار وینو بس ددنه به الله خوشاله وي او دی به الله ته نږدې وي دنیا الله چاته زیاته ورکی چاته کم ورکی زیاته ورکی هغه کېم د امتحان دی او که کم ورکی نو هغه کېم د امتحان دی چې صبر کیو کنه کان الناس امه واحده او خلق یو امت په یو توحید او په یو دین باندې اختلاف وکړو فبعث الله النبیین پس راولېږلو رب العالمین پیغمبرانو لرا چې خپل اصل دین ورته وخایي مبشرین او دغه انبیو د صفاتونه یو صفت مبشرین زیر ورکون کی منن کوتا ومنذرین او ير ورکون کی نمنن کوتا وانزل او راویلګل معهم دهغوی سرا الكتاب کتابونو لرا مفسرین لیکي 1,24,000 انبیاء الله راولګل او 104 کتابونه څلور په کې لوی کتابونه او سل واړه بالحق په حق سرا او مقصد دراتلو د کتابونو څه دی ليحكم بين الناس دې د پاره چې فیصله وکړي په من د خلقو کې فی مختلفو په هغه څه کې چې دوی اختلاف کړی دی فی په هغه کې چې حق ورته ښکاري کې او باطل ورته ښکاري کې ومختلف فيه اختلاف نو کړي په هغه کې الا الذين مگر هغه کسانو اوتوه چې ورکړی شوی دی کتاب
من بعد ما جاءتهم البينات پس د هغې نه چې راغلي ورته واضح دلایل. نو دا اختلاف اولیو کو بغیم بینهم د وجه د زید عناد او حسدنا پمینز خپل کی. فهدى الله الذين آمنوا پس هدایت وکړو الله هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړیو مضبوطه کو کلکه کړه په حق باندې. لمختلفو فی د هغه شیزو چې اختلاف کړو دوی په هغه کې من الحق چې هغه حق دی او پس سره الله مضبوط کړه په دغه حق باندې باذنه په حکم د هغه سره. والله يهدي من يشاء الله خود نکوي چاله چې خوخشي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نیغي. چې کله دې د الله نه وغواړي دکې طلب وي او جنت ته داخلېدل داسې آسان نه دي. مشکلات برازي، مصائب برازي، تکالیف برازي، قربانیانی برازي او هغه په تاریخ کې موجود. تاسو په هغې باندې صبر کوئ. دغه سره ستاسو باندې امتحانات وي. ام حسبتم آیا خیال کوئ تاسو ان تدخلوا الجنه چې داخل بشئ جنت ته بغیر د مشقت او تکلیف او سختی او نه. ولما يأتكم اولا ندی راغنی تاسو ته مثل الذين مثال شان او حالات د هغه خلقو خلو من قبلكم چې تیر شوی دی مخکې ستاسو نه وغت دي او ست تکالیف ورته راغله. مستهم البأساء رسیدلیو هغوی ته او لږې تندې مالی مشکلات مصائب تکالیف. والضراء او مرزونه دغه مشکلات کله ذاتی او کله د غیرو د وجنه. وزلزلو او جړ قول شویو حتی تر دې پوری یقول الرسول ویل برسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی خبری د صبر تلقین به ورته کاو. والذین ویل به هغې کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی معه د هغه سره څه به ویل متی نصر الله کله به وي امداد د طرفو د الله نه. الا خبردار شئ ان نصر الله قریب یقینا مدد د الله نږدې دی. مصارف د صدقې بیانیږي. یسألونک دوی تپوس کوي ستانا ماذا ينفقون څومره خرچ کړو او په چا باندې خرچ کړو. قل ورته ووایه حبیب صلی الله علیه وسلم ما انفقتم هغه چې خرچ کوئ تاسو من خیر د مالنا نو الله ستا په نیتونو باندې خبر دی. فللوالدین پس د مور او پلار د پاره اول حق د مور او پلار و دین مراد زکات نه دی. زکات مور او پلار ته نشي ورکولای او مور او پلار بچو ته نشي ورکولای. د زکات نه علاوه صدقه مراد او کچرته مور او پلار محتاج وي نو بیا هغوی ته ورکول د فرض دی. اول حق د هغوی دی. دویم نمبر کې والاقربین خپلوانو ته یو د خپلولی اجر او دویم د صدقې اجر به میلاویږي. والیتاما او یتیمانانو ته والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته. که یو سړی په خپل کلي علاقه کې ښه مالدار دی خو دی سفر کې دی محتاج دی نو هغه سره تعاون کول دا پکار دی. وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوئ تاسو د خیر نه د نیکۍ نه فإن الله پس یقینا الله به پاغیبان علیم پوه دی چې د کوم مقصد د پاره او په کوم نیت باندې ته تعاون کی په هغه نیت باندې به الله تعالی تا اجر او ثواب درکړي. حکم او مسله د جهاد بیانېږي. کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ وهو کره لکم او دا به بدلږي تاسو ته تبعا ځکه دې کې جان قربانی د مال قربانی دا پکې راځي تکالیف پکې راځي شهادت پکې راځي زخمی کېدل پکې راځي گرفتاری پکې راځي. وعسى ان تکرهوا او کې دې شي چې بدګنی تاسو شیئا یو شیز لرا وهو خیر لکم او هغه به غوروي تاسو د پاره که طبعا تاسو ته بد لګي خو په جهاد کې ډېرې زیاتې فیدې دي اجرونه دي ثوابونه دي انعامات دي رضا ده جنت دی د جنت نعمتونه دي. نو که چرته قتال نه وي دا به تاسو ته څنګه میلاوي. وعسى
او قریب دا ان تحبو شیئا چې مینا بساتی تاسو د یو شي سره وهو شر لکم او هغه بد وی تاسو د پاره لیکن تاسو بنه پوهیږئ ځکه تاسو سره علم نشته دی والله يعلم الا پوهیږي بچ د الله حکم دی منی به که هغه حکمت تا ته په سمجھ کې راځي او کنه راځي کفې دی او حکمتونه او برکات تا ته ښکاری او کنه ښکاری خود دومره ده چې تا ته پته ولګېده چې زما د رب حکم دی بس بیا آمنا وسلمنا وانتم او تاسو لا تعلمون پوهیږئ